جې کتونکو نن به په دریو اهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو. یو خو دا ده چې د برطانیې سپیشل فورس چې کوم دی هغه 2000 افغان سپیشل فورس یعنی افغان کمانډوز کوم چې د 333 او 440 چې کوم سپیشل یونټس چې د برټش آرمي سره په افغانستان کې اپریشنز کول د هغې کسانو د راوستو نه انکار کړی دی. عدالت ته ویلي چې دا موږ نشو راوستی. ولې نشو راوستی په دې به خبره کوو. دویمه اهمه موضوع چې کومه ده هغه دا ده چې طالبان افغانستان طالبان یو دا د هغوی وزارت داخله وی چې یو خوا پاکستانو ته غیر قانوني ویزې ایشو کوي یوه، او دویمه دا ده چې ریپورټس دا دي چې په کابل کې د پاکستان د ویزو چې کوم کرپشن روان دی په هغې کې هم طالبان اهلکار چې دي هغه ملوث دي. درېیمه خبره به کوو د خیبر پښتونخوا کم وخت چې پرون دوی ویلو چې فاینل شوی دی مرکز په هغې باندې خفګان یعنی داسې هرټ برن چې ورته وایي هغه پې ولې دي. دا موضوعات دي په دې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو خو تاسو خامخا تاسو ته ما ویلي دي چې میسیجز په ترو باندې به ماته وایي چې یاره په دې تجزیې سره ستاسو څومره اتفاق ته څومره اتفاق نشته. په دې به خبرې کوو. لومړۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د برطانوي چې کوم فوج و هغوی د افغانستان د فوج 2 سپیشل یونټ چې کوم دی هغې ټرین کړی وي او د هغوی کار دا و چې د برطانیې د فوج سره به په اپریشنو کې لکه لاس امداد کو یا مدد به کو بلکې ورسره به و. دا یو چې یو ته به 333 او بل چې کوم دی 440 یعنی 333 او 444 دا یونټ وي. د دې 2000 څه د پاسه 2000 کسانو چې کله د طالبان رالل نو دا بیا د برطانوي حکومت ذمواري وه چې دوی دا کسان ووسي لکه څنګه چې نورو ملکونو ذمواري وه دغه شان د دوی دا هم ذمواري وه او دا به په یو میاشت کې دننه دا خلک ایواکویټ کولو ځکه چې څه په افغانستان کې اوس د افغانستان نه وتي ګاونډي هیوادونو کې پاکستان کې یا تاجکستان کې یا ایران ته چې تلو دی اوچتولو خو اوسه پورې د هغې کلونه وشو او هغه یې اوچت نه کړه. عدالت ته دا ویلي شوي دي چې سپیشل فورس کمانډ چې کوم دی د برطانیې هغوی د دې د راوستو نه چې کوم دی انکار کړی. اوس انکار یې ولې کړی دی؟ د بی بی سی رپورټ دی د هغې مطابق انکار یې ځکه کړی چې د برطانوي فوج چې دی په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې ککړ دی. اوس د برطانیې قانون وایي که د دې خلاف تحقیق کیږي نو ګواه به د هغه چا منل کېږي څوک چې د برطانیې په ځمکه باندې د برطانیې د ځمکې نه بهر چې څوک هغه ګواه نشي قبلېدلی. اوس دا 2000 کسان چې دي افغان سپیشل کمانډو د دوی پوره ډاکومنټس هم پوره دي، هر څه د دوی کیسونه پوره دي او هغه ډاکومنټس چې هغه ثابت دي چې او دوی د برټش فورسز سره هغه کې اپریشنز کې کار کړی دی. اوس د برطانوي چې کوم سپیشل فورس کمانډ دی هغوی دا خیال دی چې دوی دلته رالل نو دوی خو زمونږ هر څه لیدلی دي کم زیاتې چې برطانوي فوج په افغانستان کې کړی کم ظلمونه یې کړي دي بې ګناه خلک یې وژلي دي او لکه په کسټډي کې یعنی ګرفتار شوي کسانو سره کم ټارچر کړي دي یا وژلي دي هغه ایویډنس د دې خلکو سره دا لکه چشمدید ګواه دي. نو که دوی رالله نو دوی بیا دلته عدالت کې پیش کړی شو د هغې اثر به چې کوم دی بیا په هغوی باندې پرېوځي. د دې د وجې نه هغوی وایي چې بالکل بس دوی به نه راځي دوی به نه پرېږدي. نو اوس دا یو ډېر سخت زیاتې دی او ریپورټس دا دي چې په دې کې څه داسې دي چې هغه په افغانستان کې طالبانو نیولي دي څه ټارچر کړي دي څه وژلي دي. نو برطانیې له اخلاقي هم دا ذمواري ده او په هر لحاظ سره د دوی دا ذمواري وه چې لکه دوی دا بوځي خو برطانوي حکومت ته تیار دی او هغوی کوي خو هغوی وایي چې منسټري اف ډیفنس به دا اجازت ورکړي. منسټري اف ډیفنس بیا سپیشل فورس کمانډ ته ویلي چې دوی ستاسو سره په اپریشنز کې وو نو تاسو د دوی ویټینګ وکړئ. هغوی ورته ویلي دي چېرې دوی دی بالکل دلته نه راځي. دویم چې کوم اهم خبر راغلی کوم چې طالبان لیکس دغه سره دی هغه دا دی چې طالبان آفیشلز یا میشنز چې کوم دي هغه پاکستانیانو ته په غیر قانوني ویزو ایشو کولو کې ککړ دي او په دې باندې افغان وزارت داخله ډېر د خفګان اظهار کړی دی. دوی وزارت خارجه ته ویلي دي چې ستاسو خلک پاکستانیانو ته او په داسې کوم د زرو نه سیوا دوی آیډنټیفای کړي نور څومره دي خو دوی وایي چېرې د 1000 کسان خو دوی لیدلی دي یا آیډنټیفای کړي دي چې دوی ته غیر قانوني ویزې ایشو شوي دي. غیر قانوني ویزې مطلب وي دا دی
چې پاکستانیانو ته یا هر چا ته دوی وایي چې د سنگل انټري ویزه به یو ځل د داخلو 2 ویزه به بیا چې واپس ځي نو بیا به ویزه اخلي. دا کسان چې کوم دي دوی ته په د کوټې نه یا د نورو میشنز نه چې کوم دي د ملټیپل انټریز لکه د سیوا د یو کال نه یا د شپږو میاشتو سیوا دا ویزې ته ملو شوي دي او دا دوی وایي چې دا زموږ د قانون خلاف دی. ځکه دوی وایي که دغه شانتې مونږ ته ویزې ایشو کو نو د دې سره په نړیواله سطح باندې به که موږ ملټیپل یا لانګ ټرم ویزې ایشو کو نو په نړیواله سطح به زموږ سفارتي حیثیت چې کوم دی هغه به متاثره شي او بل دا دی چې زموږ ویزې به بیا بیکاره شي، خلک به یو ځل واخلي بیا به ویزې نه اخلي. نو دی وی چې دا غیر قانوني ویزې د فوري بندې شي. پاکستانیانو ته به نه بزنس ویزا نه ملټیپل انټري ویزا سنگل انټري ویزا به ورکوي. هم دې رپورټ سره خوا کې چې میډیا بیا رپورټ کړی دی چې په دې څنګ کې بیا د پاکستان ویزې چې کابل نه دي نو هغې ایشو کولو کې مسلې دي او هلته کې دا رپورټس دي چې پاکستاني ویزا چې کومه ده هغه په سوونو ډالره باندې په بلیک کې خرڅېږي. هم دې رپورټ سره چې کوم د ما میډیا رپورټس کته نو په هغې کې دا هم ویلي دي چې په دې دنده کې افغان طالبان هم ملوث دي او دا وجه ده چې افغان طالبانو اوسه پورې په دې حواله د پاکستان سره څه دغه نه دی کړی، خفګان یا پاکستان سره دا مسله نه ده اوچته کړې. ګرانو درېیمه هم خبر چې دی هغه د خیبر پښتونخوا نه افغانستان ته به 2 وفد ځي او هغوی به د طالبانو سره هم خبرې کوي او دوی دا وایي چې نور سټیک هولډر سره به هم خبرې کوي. اوس په دې باندې مرکز خو اجازت ورکړی دی او ځکه چې هغه آرمي چیف تللی و هغه دا په د ستمبر په میاشت کې د 13 کال دا پروپوزل چې کوم دی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم دی هغه طرف راغلی چیرې موږ غواړو چې د افغانستان سره نیغ په نیغه خبره وکړو. نو مرکز ورته وایي چې دا کار ستاسو نه دی، سفارتکاري چې کوم دی دا د مرکز کار دی. خو خیر هغه بیا مسلسل بیا تحریک انصاف هم چیرمن چې کوم دی عمران خان هم د دې سپورټ کو چې افغانستان سره پکار دی چې خیبر پښتونخوا نیغ په نیغه خبرې وکړي. بیا مرکز وایي چې دا کې دی نشو. خیر هغوی ورته تیار شو. وسم مرکز په دې باندې لږ کنفیوز دی چې دا خو ډېر ټیکټفل سفارتکاري غواړي، خو یو شی ورته کلیر کړی دی چې د ټي ټي پي سره یا د دهشتګردو سره به هیڅ قسمه خبرې نه کېږي، خبرې کې کېږي صرف د افغان طالبانو سره به کېږي. نو دوی چې بیرسټر صاحب چې کوم دی د هغې فوکل پرسن مقرر کړی دی هغې دا خبره کوي چې 2 وفد به ځي، یو به هلته کې ځي هغه به سفارتکارۍ څیزونه چې کوم دي دا مسلې به ګوري او ګراوند به تیاري. دویم وفد چې بیا ځي هغه به د سټیک هولډرز کې به قبایلي مشران، سیاسي مشران، مذهبي مشران دا خلک به پکې د دوی دپاره به هلته کې زمینه چې کوم دی هغه به هواري. خو دې کې یو بیا دوی دا خبره کوي چې کله مرکز ته دوی یاره چې دا خو مونږه ریوایول اف د ټرایبل ډیپلوماسي لکه هیسټوریکلی چې به کوم ټرایبل ډیپلوماسي کېده هغه مونږ دوباره دغه کوو د تجارت او د اقتصاد ښه کولو دپاره. نور د دې په شا چې کومه خبرې کېږي ظاهره خبره ده هغه به هم دغه خبرې کېږي چې د طالبانو سره د ټي ټي پي چې کوم لاس امداد دی کوم د چې 13 ورځ یونایټډ نیشن ریپورټ کې هم دا خبر راغلی وه چې په هغې باندې پکار دی چې دوی لږ لاس پکې دي یا هغوی ډسکریج کړي.